کله چې د ښځو مخصوص ایام وي، مخصوص پیریډ وي، مینسز، نو دې ورځو کې په حالت د حیض کې سړی به د زنانو نه ځان لرې ساتي. د زنانو مختلفې ورځې وي، د چا شپږ ورځې، د چا اته، د چا لس. دې کې منځونه نه کوي، د قرآن تلاوت نه کوي، قرآن ته لاس نه وړي، روجې نه نسي. او که رمضان میاشته کې دغه ورځې راشي نو بیا د روجې قضا کوي، خو د منځونو قضا کې نه وي. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تپوس کوي د تا نه پیغمبره عن المحیض په باره د حیض کې. عن المحیض په باره د حیض کې، یعنی دې ورځو کې کورواله کول دا څنګه دي، یا دغه حیض چې دی نو داسې دي. قل هو اذن، ورته ووایه دا بیماري ده، هو اذن دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء، نو بیرته شئ د زنانو نه فی المحیض په حالت د حیض کې. یو طرف ته یهودیان او عیسایانو چې هغې افراط او تفرید کې مبتلا. یهودیانو به ځان د داسې زنانو نه بالکل لرې ساتل، نه به ورسره پاتې کېدل، نه به ورسره خوراک کوو، نه به اسکاک کوو، هر څه نه به یې ځان تېنه بېرته ساتل. بل طرف ته عیسایانو چې هر وخت به دې سره مشغوله وو. نو الله حکم راولېږه فاعتزلوا النساء فی المحیض، بیرته شئ د زنانو نه فی المحیض په حالت د حیض کې، یعنی اوسېږئ ورسره، خوراک اسکاک هر څه ورسره کوئ، خو کوروالي او مجامعت او مباشرت نه ځان لرې ساتئ. فاعتزلوا النساء فی المحیض، بیرته شئ د زنانو نه په حالت د حیض کې. دغه حالت کې کورواله کول دا حرام دي. ولا تقربوهن، منځ کېږئ دې ته حتی یطهرن، تر دې چې پاکې شي. پاکې شي یعنی وینه بند شي. فاذا تطهرن، نو کله چې ښه پاکې شي په غسل سره. فاذا تطهرن بالماء، کله چې ځان ښه پاکې ولمبي. فاتوهن، نو راځئ ورته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله، چې اجازت کړی دی تاسو ته الله. ان الله يحب التوابین، یقینا الله مینا ساتي توبه کوونکو سره. چانا دا ګناه شوی دی نو الله به یې معاف کړي. ويحب المتطهرین، او دوستانه کوي الله هغه چا سره چې ځان پاک ساتلی دی. یعنی دا دې ایامو کې کورواله نه دی کړی. نساؤکم حرث لکم، بیبیانې ستاسو زید کروندې ستاسو دی. حرث لکم، فصل ستاسو دی. حا را ثا، حرث یو لفظ دی، فرث فا را ثا. حرث ویل کېږي فصل ته، او فرث ویل کېږي ګندګۍ ته. نساؤکم، بیبیانې ستاسو، حرث لکم، فصل دی ستاسو، کروندې دي ستاسو. تاسو پکې خپل د الوا تخم کرلی شئ. فاتو حرثکم، نو راځئ خپل فصل ته. فاتو حرثکم، نو راتله کوئ خپل کروندې ته. انا شئتم، ای کیف شئتم، څنګه چې ستاسو خوښوي. حرث دا قبول ته ویل کېږي فرج ته، او بل فرث فارث دا وروستو طرف ته ویل کېږي دبر.
ازن زید گندگی زید غلو نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو فصل استاسو نورات لور تکوی انا شئتم سنگج استاسو خخی وقدموا لانفسکم کم طرفنا چې الواد پیدا کیږي نو دغه طرف ته چې څنګه تاسو خو راتلل کوي او شا طرف کم چې د ګندګۍ دی د غلو دی د غلاظت دی نو دې طرف ته مرزای دې نزان لري ساتي داسي سړی بني لعنت وریږي او احادیثو کې د دې ډېر سخت وعیدات دي وقدموا لانفسکم او مخیتک ایزان لرا خیر د فائدې کار دا څومره احکام چې ذکر شو دا ټول سره تړل کېږي وقدموا لانفسکم روان دې کوي مخیتک ایزان لرا خیر فائدہ انفاق کا بخبلی کو رنائی دے کستا فائدہ دا مدافعت کا د دین او خپل د کور دے کستا خیر دے ہر وقت جنگے گا د پار د اللہ دے کستا فائدی دی خیر دے د یتیم پسر لاس کی دا اصلاح ورلو کا دے کستا خیر دے د بیبیانونا پگندگئی حالت کی ځان لري ساته دې کستا فائدې دي ستا خیر دې وقدموا لانفسکم مخیتک ځان لرا خپل فائدہ واتقوا الله او یریږئ د الله نه یعنی د الله خبر یومنئ واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه یقینا تاسو به روان دی شئی مخامخ شئی اللہ تا اللہ دربار تا بساسو پیش شئی وبشر المؤمنین او زیر ورکا منون کولرا سوک چی دا اللہ حکمون منی نو دی لرا زیر دے بشارت دی بل حکم ولا تجعلوا الله عرضتا لأیمانکم عرضتا کدا عارض نہیں نو معنی بھئی مانع مگر زوی اللہ لرا من کون کے لئیمانکم دخپلو قسمنو من ان تبرو دنیکینا د پریزگارینا د اصلاح ترمیز د خلقنا دا قسم مکوا د اللہ دنم دا سی قسم مکوا چې ځان د نیکینا د پرهیزګارینا او د خلقو ترمنځ د اصلاح او د جوړ جاړۍ نه منع کی داسې د الله قسم مخره یا بل معنا ولا تجعلوا الله عرضة مگر زوی الله لرا نشانا نخا لایمانکم د خپل قسمونو یو سړی دا قسم کوي چې رور کړه بنظم خور کړه بنظم گاونډي کړه بنظم پلانی کړه بنظم هغه سره به ډوډۍ نه خورم چې نسکم داسې قسمونه مخره ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم حدیث کې راځي کته په یو خبره قسم اخري او خیر دا غینه بل خبرې کی نو خپل قسم مات کا او د خیر او د فائدې کارو کا د الله نمونو قسمونه مخری الله نه مگر زوي د الله نوم ډیر لوی دی ډیر اوچت دی د الله نوم ټارګټ کوي مو د الله نوم نشانه او نه مگر زوي د خپل قسمونو دې د بارا چې ځان د نیکۍ نه بند کړي ځان د پرهیزګارۍ نه ساتي او د خلقو ترمنځ جوړ جاړی ونرا ولای دا سه قسمونه مخری دا قسمونه مات کړي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر زوي الله لرا نخا نشانا د خپل قسمونو ان تبرو اے الله تبرو دا چې نیکی بن کوي وتتقوا پرهیزګاری بن کوي وتصلحوا بین الناس او کدوتن روان شینو داغي ترمنځ جوړ جاړی او اصلاح بن کوي دا سه قسم بخره دا قسم مات کا یو سړی قسم خوړلی چې قسم می دی بالای چې دوتنا ناراضه نو زبې نو روغو یا پلان کی کرا با قدم نقدم د سره با خبرې نکوم ډوډۍ ور کړه نخرم
داسې قسمونه مخورئ دا مات کړئ او د قسم کفاره ورکړئ. تبروا وتتقوا وتصلحوا درې لفظ. یو هغه نیکی ده چې انسان ځان لګي هغه ته وایي تقوا. یو هغه نیکی ده چې بل له فائدہ ورکړي هغه ته وایي تبرع. تبرع نیکی. او دریم قسم اصلاح بین الناس چې دوه تنه د شر نه بچ کړي او ورسره نیکی کوي دې ته وایي اصلاح. نو درې واړه راوړي. د الله د نوم داسې قسمونه مخورئ چې نه به په خپله نیکي کوي نه به بل ته فایده ورکوي او نه به بل د شر نه بچ کوي. داسې قسمونه مخورئ. والله سمیع علیم. الله اوریدونکی دی پوها. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. قسم بدری قسم دی. یو ته ویل کېږي یمین غموس. یو سړی قسم اخري چې قسم مې دی پلانی دا کار نه دی کړی. هغه پلانی سړی دغه کار کړی دی خو د فکر کې رانغی خیال رانغی دنه هیر شوي دي خو دې قسم خوري چې پلانی دا کار نه دی کړی قسم مې دی. دې ته وایي یمین غموس. غموس ویل کېږي دنده کېدو ته. دې سره سړی ګناه ته دندې شي او بیا جهنم ته دندې کېږي. نو د دې کفاره نشته. سړی ګناهګار دی او کفاره پې نشته. یو کار یې نه کړي او قسم خوري چې ما کړی دی او خیال یې دی چې ما یقینا کړی دی. یو ته ویل کېږي یمین لغو. یمین لغو څه دی؟ د کابلیانو کوټوالو قسم دی. په خبره والله والله قسم دی قسم دی. یعنی اراده او نیت د قسم نه خو خولې نه قسم الفاظ وځي. دې ته وایي یمین لغو یعنی بیکاره خبره ده بیکاره قسم. دې باندې کفاره نشته. یا یو سړی د دروغ قسم کوي چې ما دا کار وکړو او د کړی نه. دې ته هم یمین لغو وایي. دروغ یې ووی قسم یې وخوړه. یو کار یې نه دی کړی وایي قسم مې دی دا ما وکړو. یو دریم قسم دی یمین منعقده. قسم مې دی دا کار بنو کوم سبا به نه کوم هفته پس بنو کوم. یعنی د دې تعلق د ماضی او حال سره نه دی مستقبل سره دی. دا کار به نه کوم پلانی کاره به نظم پلانی سره به خبرې نه کوم د پلانی ډوډۍ به نه خورم. یعنی سړی ورسره ګناهګاریږي هم او کفاره به هم لازمیږي. سوره مائده 1:89-89. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. لغو قسم منی تاسو پکړ نشتا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تاسو پکړ پسې ده پکلق قسم دا کار بنو کوم. د دې کفاره څه ده؟ فکفارته اطعام 10 مساکین. لس مسکینان لبا دو ټیمه ډوډۍ ورکړئ. من اوسط ما تطعمون درمیانه ډوډۍ. تطعمون اهلیکم کما چې خپل کورنۍ باندې خورئ. او کسوتهم یا به ولا جوړه جامه ورکړئ. او تحریر رقبه یا به یو غلام یو وینځ آزادۍ. فمن لم یجد او کسوک دانش کوله فصیام 3 ایام نو بیا بدری روجی نصیب پر لبسی. یا به لس مسکینانو لا دو ټیمه ډوډۍ ورکوي یا به ولا جامې ورکوي یا به یو وینځه غلام ازادي او که دانش کوله نو پر لبسی 3 روجی بنسی. دای کفاره ده. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. ننوی تاسو الله باللغو فی ایمانکم بلغو قسم استاسو. ولکن یؤاخذکم لیکن نصیب تاسو بما بهغی کسبت چکړی دی قلوبکم زړه استاسو. والله غفور حلیم. الله بخون کې دې بردبار صبرناک سزا زر نه ورکړي. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. پوخا زمانہ کې یو سړی با خپل خځې سره نه لګیلا ناراض بشو
نو نه به خزه کولا او نه به نه خزه کولا نه به ورته خزه وی او نه به پرې کولا کال دو کالا هغه د بنځدې نه ته نه به خزه کولا او نه به پرې کولا دې زمانہ کې هم بعضی بدبخت داسې شته دي نو الله یو حکم راولېګو چې د دې یو نیټه مقرر شو سلور میاشتې که یو سړی دا قسم اخري چې زبا سلور میاشتې خپل خزي خواته نظم خپده د خزینا قسم وکړو دې د بنځدې نظم نو کدی سلور میاشتو کې دی ول خواته الله نړ نږدې نشو نو پدې خزي یو طلاق باین واقع شو دا د دې سړی نه جدا شو اوس پدې نوی نکاح کوي نکاح جدید چې خزه خاوند دواړه راضي نو بیا خزه شو او کدی سره هم د غوسه سړه نشو نو بیا دی ول طلاق ورکی بیا دی دویم طلاق ورکی بیا دی دریم ورکی سموده پس دا سینا چې خزه سره بجنګ شو فورن یو دوا درې بیا د دې اس حل نشته یو مولا سره هم د دې حل نشته الله حکم دا نازلی چې کلا استا خزه سره خفقان راغې جنگ راغې فساد راغې نو ته د دین خپشا یو میاشت دو میاشتې درې میاشتې نو چې کله دی بیا خفقان ختم شو نو بیا ور سره کورواله وکا رجوع ورته وکا او د قسم کفاره ورکا نو ستا خزوا او خزری دا لیکن که یو سړی قسم وکړو چې دې ته بننځ دیږي کوم سلور میاشتې او سلور میاشتې واوختې دي نو بدی طلاق واقع شو طلاق باین بیا به نکاح جدید کیږي د دواړو رضامندۍ سره دې ته وی ایلا للذین د پار د هغه چا یؤلونا چې قسم کوي د ایلا د جدا کېدو من نسائهم د خپل بیبیانونا یؤلونا ایلا څه ته وی هو یمین علی ترک الوتی یو سړی د دې خبرې قسم کوي چې زب خپل خزه د نږدې کېږم نه دې ته وی ایلا یعنی دا یو قسم قسم دی للذین د پارا د هغه چا یؤلونا چې قسم مخری د لری کېدو د جدا کېدو من نسائهم د خپل بیبیانونا تربص 4 اشهر صبر بکی انتظار بکی سلور میاشتې فإن فاؤوا کچرت دی رجوع کړه واپس شو رجوع دو قسمه ده یو رجوع کیږي کوروالی سره چې څه قسم مرض بیماری نه نو کوروالی وو کې رجوع شو او کډوالو کې یو مرضی بیماری کوروالی نشي کوله نو بیا به خلی سره الفاظ راکړي چې زه تا ته رجوع کوم فئتو بک فإن فاؤوا کدی رجوع کی واپس فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې دے مهربان وإن عزموا الطلاق کدی قصد کی د طلاق په خیر ادو کی د طلاق نو طلاق دی ورکی جوړ جاړې ناراضي گزاره نه کیږي نو طلاق ورکی فإن الله سميع عليم یقینا الله اوریدون کې دے په دې